قبل سکتلی په 14 اگست باندې 14 اگست باندې د پاکستان وزیر اعظم صاحب او ټوله کابینه او دا ایم ایل ایز او دا لولي خلق دا راغلي دي د پاکستان یوم ازادي مناوهي او ماشومان جنکې راوستي دي او هغه ماشومان جنکې په سټیج باندې ګډي دي او د پړقې وهي. زه ګورې دا نه یم چې دا یوازې د پارټۍ دا کار کړی دی. پاکستان کې چې څومره پارټۍ ټول دې کارونه کې اخته دي او زه یم دا کوم سیاسي خلک چې مخالفت کې دوی لاړو مخالفت په کار نه دی ولې تاسو نه کوئ څه یوازې دې دا کار وکړو. داسې نه ده چې په سټیج باندې ګډول ګناه ده، په موبایل کې کتل جایز دي یا مطلب په سینما کې کتل جایز دي، هلته هم ناجایز دي او دلته هم ناجایز دي. خو ډېره بېحیسي او موږ له چې ډېر لوی په دې باندې خفګان راغلی هغه دا دی چېرې د قوم ماشومان د تاسو د خلکو مخې ته ګډوئ. دا دومره زموږ دا غیرت مړ شو، دا ضمیر مړ شو او ډېر خلک د هغوی نن لګیا دي په دې میډیا باندې د هغوی حمایت کې. چېرې دا خو دومره غټه خبره نه و، دا خو ریفریشمنټ و، انجوایمنټ و. بېادبي دي مافي جماعت دي خپلې لوریانې راولې ګډې کې خلکو مخکې بیا که نه ځه نران شئ. خپلې ښځې راولې د خلکو مخکې بیا ګډې کوي که نه، د قوم لوریانې ګډوئ تاسو. د هغوی د عزت دومره زیات ارزان دی او زمونږ دا چې دا ډېر زیات معقولیان نو دا به لګیا یو دا به حمایتونه کوي رجي مولیانو تاسو پرې نه پوهېږئ. دا دنیا یوازې ستاسو لپاره راغلې زموږ دپاره به ګډو څه نشته دی. موږ پرې نه پوهېږو او تاسو پرې پوهېږئ. غالبا موږ واښه خورو تاسو ډوډۍ خورئ چېرته. دا د قوم دا لوریانې د خلکو مخې ته ګډول نو موږ خو ټول قاتلان یو، یعنې زموږ ټول لیډرشپ هم قاتلان او موږ هم قاتلان چې په خپله باندې سړی د ټول قوم مشر دی او هغه د قوم بچی ګډوي نو د هغه سره به سړی څه تمبدي وکړي. دا زموږ کردار دی. په دې وجه باندې راځئ چې د خپل بچو ته داسې څیزونه داسې قسم ښکاره کړو چې کرکې ترې پیدا شي. یعنې خپل لور له موږ داسې سبق ول ورکړو چې بچیا که چېرته ستا د سر ویښته ښکاره شو ته به ګورې زما بچی نه بلکل ته کالج ته ځه بي ایس کوه، ته اف ایس سی کوه، ته میډیکل کالج ته لاړه شه، ته بلکل لاړه شه په کالج کې سبق ووایه، ته سکول ته هم لاړه شه. موږ د ښځو د تعلیم خلاف نه یو. په پرده کې دی بلکل میټرک هم دی وکړي، اف ایس سی هم دی کوي، بي ایس هم دی کوي، میډیکل کالج ته هم دی ځي، نور تعلیم هم دی کوي. خو دا په پرده کې چې هسې نو غیرت چېرته خرڅ نه کړي. ستا ویښته څوک ونیلي، ستا بدن څوک ونیلي، ته سبا چېرته بازار ته راونه وځې